أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. سورة الكوثر مكية وهي 3 آيات. سورة الكوثر مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. 3 آیاتونه دي. کوثر خیر کثیر ته وایي، ډېر لوی خیر. پا جنت کې یو نهر دی، د هغې نوم کوثر دی. پا میدان حشر کې یو تالاب دی، هغې ته حوض کوثر وایي. په دې صورت کې د دغه نهر کوثر یا حوض کوثر ذکر راغلی دی، دې وجې نه دې ته سورة الکوثر وایي. شان نزول کے فرمائی کہ دا کم بندہ نارینا اولاد وی او مڑشی یا نوی نو عرب دغ بندہ تا ابتر وی. ابتر مقطوع النسل، دا دے بندہ نسل کٹ شو. دا پیغمبر علیہ السلام زامن وو خو په ماشوموالي کې وفات شو. دا پیغمبر علیہ السلام یو زوی د قاسم نومې دی. دغه قاسم ماشوموالي کې وفات شو. یا ابراهیم نومې دی، هغه وفات شو. نو کافرانو ویل وی پیغمبر علیہ السلام ابتر دے. ابتر نسل کٹ شو. دا وینا چې چا کوله د هغې نومونو کې عاص ابن وائل خاص طور باندې ذکر کیږي چې د ده په مخ کې د دې عاص ابن وائل په مخ کې بعد پیغمبر علیہ السلام نوم مبارک چا واخیستی وی پرېږده یاره کم سړي خبره کې هغه ابتر د ده فکر مه کوه. اخو مقطوع النسل دی، مړ به شو، خلاص به شو تی، ابه مړ شي ورپسې بل څوک شته نه چې د هغه مشن به وچلېږي. نو دې بدبخته به دا خبرې کولې وی د پیغمبر علیہ السلام نوم اغشتو والا څوک شته نه. نو دا آیاتونه الله پاک نازل کړل. بعض روایاتو کې راځي چې کعب ابن اشرف یهودی مکه مکرمه ته تلو، قریش مکه ته. نا قریش ورته وایي چې دې نوجوان ته وګوره. پیغمبر علیہ السلام یادی وی دې نوجوان ته وګوره. دی وایي چې زه ستاسو ټولو نه د دین په اعتبار باندې بهتر یم،
حال داري چې موږ د حاجیانو خدمت کوو، د بیت الله حفاظت کوو، خلکو له د زمزم اوبه ورکوو، داسې نورم خدمات کوو. نو دې خلې که موږ ښیو. کافران وایي کعب ابن اشرف نه تپوس کوي چې دې خلې او که موږ ښیو. نو کعب ابن اشرف ورته وایي وی تاسو ښیې د ده نه، د پیغمبر علیه السلام نه تاسو ښیې. الله پاک دا صورت نازل کو چې تعالی الله ډېر لوی خیر درکړی دی. خلاصه دا شوله چې کافران د مکې پیغمبر علیه السلام ته کوم پیغور کوي چې ته میراث مقطوع النسل او میراث بچی دی نشته، یا په نورو وجو باندې د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخی کوي. نو د هغوی په جواب کې سورة الکوثر نازل شوی دی او د هغې ټولو پیغورونو جواب پکې شوی دی چې د چا نارینه اولاد نی نو هغه ته مقطوع النسل نه وایي. مقطوع الذکر ورته نه وایي. دا خلک ناپوهه دي چې پیغمبر علیه السلام ته مقطوع النسل وایي. د پیغمبر علیه السلام نسبی اولاد هم شته. دنیا کې ډکه ده دا سیدان، دا ټول د پیغمبر علیه السلام اولاد دی او تر قیامته دا نسل به چلیږي او د دنیا ټول خلک ورته د قدر د عزت په نظر ګوري. نو اگر چې د پیغمبر علیه السلام خپلو زامنو نه بچي نه دي شوي، خو د لوریانو د په ذریعه باندې د پیغمبر علیه السلام نسل تر قیامته روان دی. او د دین علاوه د پیغمبر علیه السلام نسل دا تمام مسلمانان دي، دا د پیغمبر علیه السلام اولاد دی. چا چې په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړی دی نو دغه خلک د پیغمبر علیه السلام نسبی اولاد خو نه خو معنوي اولاد دی. دا پیغمبر علیه السلام دا بچی څومره وي د موجوده وخت کې په دنیا کې 1 ارب او 30 کروڑه اهل سنت والجماعت دي. 1 کروڑ 1 ارب او 38 کروڑه مسلمانان دي په دنیا کې، ځان ته مسلمانان وایي. 1 ارب 38 کروڑه. نو په دې کې 80 کروڑه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب خلک دي. 80 کروڑه او 50 کروڑه پکې د امام شافعي صاحب د مذهب خلک دي او 20 کروڑه پکې د امام مالک رحمت الله علیه د مذهب خلک دي او 15 کروڑه پکې د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د مذهب خلک دي. نو دا 1 ارب او 30 کروڑه اهل سنت والجماعت شو او 8 کروڑه پکې شیعگان وغیرہ دي. نو 1 ارب 38 کروڑه خلق په دنیا کې وای موږ د پیغمبر علیه السلام امتیان یو. 1 ارب 38 کروڑه دی وخت کې دي. د دین الله نورم زیاتای دا د پیغمبر علیه السلام اولاد دی. نو چې څوک وایي پیغمبر علیه السلام نسل ختم شو، نسل خو ختم نه دی، که کمزوری دی هم دا د پیغمبر علیه السلام اولاد دی. په عمل به کمزوری وي او په پیغمبر علیه السلام عاشقان دي. او د قیامت پر ورځ باندې به الله پاک دې تمام مخلوق ته وښیي چې 1,24,000 پیغمبران دي
د دې تمامو پیغمبرانو په شریک امتیان او زمنګ د پیغمبر علیہ السلام یوازې امتیان چې وګورئ ایک نسبت دو کې بچلی په جنت کې به شپږ شلې صفونه وي نو اتیا صفونه دا یوازې د پیغمبر علیہ السلام امتیان دي او څلوېښت په شریکه د 1,24,000 کم زیات پیغمبرانو په شریکه دي د هغوی په شریکه څلوېښت او د پیغمبر علیہ السلام ځان له په ځان له اتیا په جنت کې چې کم ځای کې ګرځي او امتیان پکې ګوري نو دوه امتیان به د پیغمبر علیہ السلام وي نو درېیم به د بل چا وي هر دریو کسانو کې به دوه د پیغمبر علیہ السلام وي دا یو به د بل چا امتی وي نو پیغمبر علیہ السلام ابتر نه دی د ټولو خلکو نه زیات اولاد د پیغمبر علیہ السلام دی او په دې ځای کې د پیغمبر علیہ السلام اعلی صفت بیان شوی دی چې د الله په نزد د ټولو نه زیات عزتمند دی نو د کعب ابن اشرف د قول رد وشو چې دوی تاسو خو یې پیغمبر علیہ السلام ښه نه دی انا اعطیناک الکوثر بېشک موږ تاله درکړی دی کوثر کوثر خیر کثیر ډیر لوی خیر الله پاک پیغمبر علیہ السلام ته ورکړی دی په جنت کې یو نهر دی د هغې کوثر نوم دی نو دغه هم په هغې خیر کثیر کې یو فرد دی په جنت کې چې نهر کوثر دی پیغمبر علیہ السلام ته چې الله پاک خیر کثیر ورکړی دی هغه خیر کثیر کې دا نهر کوثر هم دی د دې نه علاوه هم ډېر خیر یې وله ورکړی دی په میدان حشر کې یو حوض دی یو تالاب دی او د جنت نه ورته دوه پرنالې راکو شوي دي او د جنت د نهر هغه اوبه میدان حشر کې تالاب ته راځي پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرامو سره مجلس کې تشریف فرماو انس رضی الله تعالی عنہ وایي من سره په مسجد کې یو کیفیت په پیغمبر علیہ السلام راغی د وحی کیفیت دا بېهوشي غوندې کیفیت راغی دې وخت وحی راتلله خوب یا بېهوشي غوندې بیا سر مبارک پورته کو مسکی شو تبسم یې وفرمایا نو یې موږ ورته وویل پیغمبر علیہ السلام ته چې د خندا سبب څه دی ولې خاندې وی راته وفرمایل چې اوس وخت کې په ما یو صورت نازل شو او بیا بسم الله ویلا بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر تر اخره پورې ولوستو بیا راته وی اتدرون ما الکوثر پوهېږئ چې دا کوثر څه شی دی وی موږ ورته وی چې الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ښه پوهېږي نو بیا راته وفرمیل فانه نهر وعدنیه ربي عز وجل عليه خیر کثیر وی دا یو نهر دی د دې ما سره خپل رب وعده کړې ده او په دې کې خیر کثیر دی وهو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه او دا یو حوض دی چې په دې به زما امت د قیامت په ورځ باندې اوبه څښلو له راځي آنیته عدد نجوم فی السماء او په دې حوض کوثر چې کوم د څښلو لوښي دي ګلاسونه وغیره د هغې شمېر د اسمان د ستورو برابر په دغه وخت کې به فرشتي څه خلک د دې حوض نه منې کوي وی زه به ورته وایم
رب انه من امتي، رب دا خو زما امتیان دي. فيقول انك لا تدري ما احدث بعدك، وراتوي چې تا ته څه پته لګي ستانه وروسته دوی څه کړي دي، نوي دین یې رضا نه جوړ کړی دی. ابن کثیر تفسیر په یو روایت کې راوړي د دې حوض صفت بیانوي چې د اسمان نه دوه پرنالې ورته راکوزېږي، یشخب فیه میزابان من السماء من نهر الکوثر، د جنت د هغې نهر نه دوه پرنالې ورته راکوز شوي دي، او د دې حوض په غاړه باندې د څښلو لوښي دي، د هغې شمېر د اسمان د ستورو په برابر دی. نو دې روایاتو کې د سورة الکوثر د نازلېدلو هغه سبب هم ذکر شوی دی، او د کوثر تشریح پکې شوی ده، خیر کثیر دی. نو خیر کثیر کې حوض کوثر هم شامل دی، نهر کوثر هم شامل دی. نو اصل نهر په جنت کې دی او حوض میدان حشر کې دی. میدان حشر کې جنت تپلو نه مخکې د پیغمبر علیه السلام امت به حوض کوثر ته راجمع کېږي او پیغمبر علیه السلام به د خپل امت ته د کوثر اوبه ورکوي. الله دې پکې زموږ نصیبه وکړي. د حدیث مبارک کې چې د بعضې خلکو د حوض کوثر نه منع کېدل راغلي دي، دا هغه خلک دي چې د اسلام نه واپس شوي دي، و مسلمانان او بیا وروسته کافر شوي دي، نو دوی به هم حوض کوثر ته راځي او فرشتې به یې منع کوي چې تاسو مه راځئ. یا دې نه هغه مراد دي چې د سره مسلمانان نو منافقانه انداز کې به اسلام مخکې کو چې د مسلمان یم، نور مسلمان نو. احادیثو کې د حوض کوثر د اوبو صفایی او خوږوالی ډېر ذکر شوی دی. د حوض کوثر نه چاپیره لال جواهرات لګېدلي دي، د دنیا په لال جواهرات یې قیاس کولی نه شي. نو د دې صورت په نازلېدو د کافرانو د پیغور مدافعت شوی دی چې د پیغمبر علیه السلام نارینه اولاد نشته او دوی ورته ابتر او مقطوع النسل وایي، او سورج پس به ختم شو، مشن ختم شو، د دغې خبرو رد پکې شوی دی. الله حوض کوثر، نهر کوثر او د دې نه علاوه ډېر خیر پیغمبر علیه السلام ته ورکړی دی. د کافرانو اعتراضونه پې ختم شو. د کافرانو نوم څوک ښه نه اخلي. نن د ابو جهل او د ابو لهب او د عاص ابن وائل نوم څوک په ښکلی انداز نه اخلي، نه به ورته رضی الله څوک ووایي، نه به رحمت الله علیه څوک ووایي. که نوم د دوی پاتې دی نو د اسلامي تاریخ د وجې نه نوم شته، خو خلک ورته په غیظ و غضب باندې ګوري، څوک ورته دعا نه کوي. او د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک چې کله ذکر شي صلی الله علیه وسلم علیه السلام، ښکلې ښکلې دعایه الفاظ به سره ویلي کېږي. نو چې الله دومره ډېر لوی خیر ورکړ، انعام یې ورکړ، نو د دې په شکریه کې ورته الله فرمایي فصل لربک وانحر، د خپل رب دپاره مونځ وکړه، وانحر او قرباني وکړه. نحر د اوښ قربانی ته وایي، او د اوښ د قرباني کولو سنت طریقه دا ده چې اوښ به ولاړي په درېغ پې او مخکینی یوه خپه ابه راماته کړي، په پړي به یې وتړئ، لکه بنده چې لاس راغونډ کړي راماتې کړي، نو دغه شانتې دا یو خپه به راغونډه کړي او په پړي به یې وتړئ. اوښ به په درېغ پې ولاړي او د مرۍ د قطې چې کوم دی دغې قطې کې تیره چاړه یا نیزه سوکه به ور دننه کړي، ټول رګونه په دغه ځای کې راجمع دي، ابه کټ شي، وینه ترې وبهېږي، روح ته په اسانه باندې وځي. دې ته نحر وایي.
او غوا میخه ګډه چیلې هغه به سملې او په ملې به چاړه راکاږي دې ته ذبح وي نو غوا میخه ګډه چیلې د دې ذبح کې په اسانه ساوزي او د اوخ په نحر کې په اسانه ساوزي په عربو کې عام طور باندې قربانی د اوخ کېږي نو ځکه دې کې الله فرمایي چې ونحر قربانی وکا د اوخ قربانی وکا نو د صورت په اول کې د کافرو د باطل خیال خلاف پیغمبر علیہ السلام ته کوثر د دنیا او د آخرت ټول خیر ورکړی شو خوشخبری ورکړی شوله او د هغې په شکریه کې دوه څیزونه ورته ویلي شو چې دا وکړه یو مونځ وکړه او دویم قرباني وکړه مونځ په بدني عبادتونو کې د ټولو نه اعلی عبادت دی او قربانی په مالی عبادتونو کې د ټولو نه اعلی عبادت دی نو د الله په نوم قرباني وکړه د بت پرستۍ خلاف یو جهاد دی چې بت پرستو به د بت په نوم باندې الاله کوله نو مسلمان دی د الله په نوم باندې قرباني وکړي دې آیات کې د مانځه سره د قربانۍ ذکر راغی مانځه سره د قربانۍ ذکر راغی لکه نورو آیاتونو کې اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة هلته د زکات حکم یو ځای دی دې ځای کې د قربانۍ ذکر شو بل آیات کې الله فرمایي ان صلاتي و نسکی ووایه چې بېشکه زما مونځ او زما قربانی و محیای و مماتی زما جن او زما مرگ لله رب العالمین خاص الله لرا چې هغه رب العالمین دی نو د ونحر معنا دی کې قربانی ده بعضې روایاتو کې د ونحر معنا دا ده چې په سینه لاس کېږده خو دا تفسیر راجح نه دی دا مرجوح دی راجح دا ده چې د دې معنا قربانی کول دی نو دغه روایت چې په سینه لاس کېده قابل اعتبار نه دی ان شانئک هو الابتر بېشکه ستا دشمن ابتر دی شانع دشمن پتا اعتراض کوونکي هغه ستا دشمن مقطوع النسل دی څوک بې ذکر په ښه انداز باندې اونکي مقطوع النسل دی د پیغمبر علیہ السلام نسل تر قیامت شتا او الله به زیاتی او د دوی د نیکو اعمالو ثوابونه به پیغمبر علیہ السلام ته الله رسی او د کافرو نسل ختم دی د پیغمبر علیہ السلام نوم مبارک تر قیامت روزانه 15 وخت اذان کې او اقامت کې کیږي روزانه د پیغمبر علیہ السلام نوم مبارک اغشتی شي د کافر نوم بچره وانه وری روزانه چې مؤذن اذان کوي وي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله په اذان کې په اقامت کې روزانه 15 وخت ویلی شي په مانځه کې هم التحیات چې وي اشهد ان محمدا عبده ورسوله او د مانځه نه مخکې رستو خلک درود هم وایي او په هغې کې هم د پیغمبر علیه السلام ذکر مبارک شته او په قیامت کې شفاعت کبرا مقام الله پیغمبر علیه السلام ته ورکوي چې د تمام مخلوقات راجمي اولین اخرین او دغه ځای کې الله ته سوال کول دي هیڅ څوک جرأت نشي کولی چې الله ته سوال وکړي چې مخلوق سره حساب کتاب شروع شي او دغه ځای کې به پیغمبر علیه السلام ته الله اجازت ورکړي چې سجده وکړه او الله نه سوال وکړه او بیا چې سجده وکړي وی سر پورته کو شفاعت کو شفاعت دې قبلیږي نو مقام محموده مقام دا د پیغمبر علیه السلام دی انا اعطیناک الکوثر بېشکه من تعالی درکړی دی کوثر
چې د جنت هغه نهر دی یا په میدان حشر کې تالاب دی یا د هغې نه علاوه تمام خیرونه د دنیا او د آخرت هم درکړي دي. فصل لربک، پس ته مونځ وکړه خپل پروردګار دپاره، وانحر او قربانی وکا، ان شانئک هو الابتر، بېشکه ستا دشمن چې دی هغه ابتر بې نام و نشان دی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.